اته روخي دي شتشي هاني شو وینا ان شر الدواء القران دی بعد تقدير دا ټول پکې علاوه وتستخرج منه رواه بجاب حليه قالي تلبسونها تاسي اوندي من يغندو ويمنتا او ريز من خزو نو آریش اغندو زمین دا پاره اغندو کن تلبسون تاسو نستاسو بیانی اغندو دا زینت باقی دا پاره که دشی امام مالک پا کنوی مسئلہ ویستے کہ خدا پا کور کی خیراتون کئی درین حسین بزیاد خیرات نشی کولی ذکر دا شکی تصرف دا چا پلاس کرے تلبسون تاسی اغندی اغندی آغاوی دا تاسو نو معلومی دا خلی سر چکم مال دولت تے دیکھ دا سریلا ومونگوی نا او پریمهی کی تلیزه کو ویلی چه بعض علماءوی چه مهیوی غشی کنا زور شی نغد بیا مرض پیدا کئی نقصانی او اینی ورطا کشتور مواخر فیه روانی دی پری دریاب کی مخر اشدولو تا داو بشلی ولی تفتهو دی دفاع تاستلق من فضله دا فضل اللہ دا کشتی پا کی روان دی مواخر اشدولو او بیا لتنتفعو بیا چه پیدا اخلی ولی تفتهو بالفضل دا اللہ دا رزقنا او یفار شکریہ دا کر والقا فی الارض رواسیا غردولی اللہ پر رزمک مانی مضبوط بونا ان تمید لکم لألا تمید لکم لازمک فتاسو نامناسب خوزیگینا یا کراتن تمید لکم بدگنی اللہ لازمک اخوزیگی فتاسو مانی وانہارا پیدا کری اللہ فقولی وصبوین لاری نخبول مقاصد فلعلکم تمین تاسو قول مقصدون تا لار جو وعلامات وخلق علامات فإذا كري الله پاک علامات علامی دی غنون دی گدر دی بوین دی تاغیر معلومات کو کنا دی خواهی که پسر شتے کنا بوئی گا تاغیر ہم پسر معلومی دا علامات کی پکی وإذا مسافت سکوئی دا سوپ لوشے سوپ گویول تا وفي النجم پستورمان هم يحضرون خلق لارین پا دریابونو کے پا وچوبو کے دا ستور مشرق تا دے دا مغرب تا دے خانو خلقو په دې معنی وسم خلق معلومات کوي چې کوم مخینو سنې بیا په دې ستور باندې د ستور کم طرف دی افمن يخلقو ایا پس نه هغه څه پیدا کول کوي دا نشته خلق کمل لا يخلق پشان دا هغه څه چې پیدا کوي چې دا اسماء بوتان شو نو من يخلقو سوق دی الله هم لا يخلقو پیدا کول شي بوت خو په دنه کا تقریبا خو اصل کې پرشتیم په دنه کا عیسی او غیرم په دنه کا دا ټول او دا تر اوتلا چې معتزله وي انسان خالق دی مو غلط وي فمن يخلقه كما لا يخلقه مستثنا کوي نصيحت نه قبل وان تعدوا نعمت الله كشمير احسان الله لا توصل جمع کولای نشي دا اجمالی بشکل الله بخون کې دی تاسو کو پران د نعمت کوي په دې معنی چې دی حکم نه کوي او مهربان دی حقدار د رحمت نه یو الله رحمت کوي الله واقف دی رشپټ وي تاسو چې کار کوي والذین هغه کسان هغه الها يدعو چی بلی دا بچ مشرکان هم حقی لرا والذین حق آلها يدعو چی بلی خلق هم حقی لرا من دون اللہ والذین مراد آلها شو چونکہ دا بوتان ہوتے کہ غیر اللہ ورتے ہر سو تغریب کے اکریو سر معاملہ دا زیاقلو کئی والذین سر تعبیر شو دا مذکر آغا آلها چی خلق بلی سوا دلن لا يكون شن اس رشی پیدا کولے وهم يخلقون حالة تخفل مخلوق اموات هم اموات مردي مراه نمردي بوتان خمر نہیں ایک وغسر روح نو دلتوی عمون وجاز وکو مناسب بیجنے یا مرد او یا پمانا رسر جوان پاکی رسر نشتے چه حیات پاکی نشتے یا داسی دے رسر نپاکی ولو او یا پاکی وکو تر دا پاکی پایت تکو فی اموات او مجال دیشن ما کان لو حیات سموات کا او سیموت کا عیسیٰ و موسیٰ وما رسم الشیء الحیات کل اسلام وغیرہ طول پاکی در نکا نمردی یعنی جوان پاکی نشتے او جوان دینے دی داغتا وهمو چه علاقه اوس خمردی او کلیشی بیا پاکی جوان نشتے کنطبا داغتا پارا جوان پاکی نشتے دی اوس هم نشتے بیا هم نشتے وما شنا او خبر ندی ایان بسون چه کلب پورتکی خبر پا بوتانو کشی تحکم شو وإلهكم إله واحد معبود تاسو یو دی آکه سان چې یقین سری زنون داغي منکرتون په آخرت باندې یقین سری او زنون داغي انکار کوي توحید نه او دي تکبر کوي لا دس مکوي لا تفعلوا او جرمه کړی دی یا حق ثابت دی الله واقف دی تاسو کار کوي او تاسو فتاوی کار کوي بشک الله پاک دوست نه کوي تکبر کوي او اذا قيل لهم كره تو وناو شي دي متکبرون تا
ما ځان ربکم تاسو رب پیغمبر سره کوي قالو اصل د زری تسيري د تورات او د انجیل تسيري د سمود او د عاد تسيري غیر تسيري کوي دا ولي وي يحملوا لام د عاقبت به انجام د خبر راشو چې باقي اوزارهم پیټ خپل کاملتن فورا د قیامت ورځ اوزار د وزر جمع ده وزر څه ته ویل شي پیټ ده ګناه ته پیټ ویل شي خبره پوښوي د پیټي په شان دي پیټه ګران ته سلیمان دی ګرام ګران او کامل معنی پورا تعبیر شو د ګناهونو په اوزار باندې دا بوشتین عذاب بوشتین او داسم کې دی شي یو حدیث پیش کړي چې کافر ته خپل عمل متصور شي په شکل د انسان قبیح مخلوق خلق الله اقبح ما خلق الله وجها وانت له ريحا فإلى لا جنبه كل مذوش زاده يا يري او ته بئس الساعتنا کار وما انت تسوکه تمانه به استاذ عمل من قبیح قبر کراشي نیک عمل د نیکی خسته انسان په شکل بد عمل ناکار انسان په شکل نو په تکیبا د ګناهونو او ځان خپل ګناهونو پورا پر قیامت کې ومن اوزار الذين د ګناهونو بعض ګناهونو لکه یذلون چې گمراه کړي دی هغه لرا دا غي نه بم سوچته ځکه چې هغه د گمراه کړي دا غي عمل او من تبعیض فرش او بغیر علمی په بے پوهی کې اعلی خبر شاه سامایذرون ناکار له هغه چې دی اوچتوي وې دا په معلومه شو چې څوک پچاور پسې کې مخالف واجب چې د بحث کې تمیز کې د حق او د باطل په منځ کې او د پدې کې جاهل دی او په دې باندې کار کوي او تل به آیات على المقلده يجب ان يبحث ويميز بين المحق والمبطل ولا يضرب بالجهل دا چې د چا مرګتیا کومه دی عالم نه کې جاهل ها دې په قران وایي وای او نه پوي مسمر غي په حدیث وایي وای او خو ټیک ده نه پوي مسمر غي دا تحقیق وکړي اکنه بیا به دا تلکی ښه على سامع قد مكر الذين قبلهم تدبیر هوا کسانو چې مخکې شي فاتى الله بنيانهم راغ الله بعدو راغته د قواعد د بنیادو او د اتيان معنا الله راغ دوی المجيب بسورتين دا خدای الله بارک نشي کېده د دې وجنه د الله حکم راغ الشافوي اتا عليه الدهر من هلاك زمانہ الله راغ ابادو ته الله هلاك ابادو د بنیادو څو د مثال پیش کړي چې نمرود یو شیخ کړو دنګ بنگلا راغورځدلې و هغه پکې ده څو نور قصې کوي خدای روح المانی دا تمثيلات حقیقت نه دا یو مثال فرل کوي او سره تدبیر کوي د پیغمبرانو علیهم السلام خلاف او یو قسم ابادی پر کوي وخیره ابادی نشي خدای تدبیر کوي نو الله غا تدبیر ختم کړي نو الله ابادی تراغه د بنیاد نو ابادی ورانه کړه دا تمثيل سو حقیقت ته نمرود توي دا خبره تکندي والكلام تمثيل من حالهم في تصديق المطلوبات والحيل يذكر بها فدي قلت رسول الله تدي يبتال لا يوجد راسه من هلاك كحال قوم بنو دا يو مثال فرض کا یو سره پیغمبر خلاف يقولون کوي او الله تدبیر ځای کی د شو له کوڅه آبادی اخر ځان بچ کی الله ولا باري فاتهم العذاب من اصل اسمه عذاب راغ خبر یا قیامت کی یخزیم الله په گوشر مې وایبا اے شرکای د دورن د پاره زمانه شرکای تاسو وګڼل شو الذين هاكسان كنتم تويتاسو تشاققون مخالفت ومكو فيهم دهالي مباركي تخاصمون وتنازعون الانبياء واتبعون في شانهم وتزمنوا شركاء حقا تاسو مخالفتون په دهالي مباركي وایي کسان چې ته علم ورکړي پیغمبران دي ایمان کامل لري ان الخزي بشکر السوائي وشرمندگی اليوم نن وسوء بد حالت فکافرون دي اسودي اکسان چې روح تیارني فرشتي کله ملک الموت یغلی کله توفت السنه یا توفهم الملائکه یا کله يتوفاكم ملك الموت یا دا ټول په کې نکوا الله په حکم کوي دای کوي ظالم مسلم په لاس حال کې ذاته په خپل نسوم الف السلام اولان کوي تابعداري استسلام تابعداري خشوع ما كنا نفعل من سمن عمل د بدین او کړي انکار کوي وخت او انکار کوي بلاد سینرا بلکې هم کړي را بهشکه الله وخت به تاسو عمل کوي دن شي دروازه جهنم ته هر ډول توینا وکړه د هر ډول د فارکم جهنم دروازه خالد فيها پلاس حال کې چې همیشه به اوسېږي څنګه کار دی زه اوسېدون په کبرانو ویلش په پاره اکثر متقیان دي ان کو بس مسلم ما ځان ربهم تاسو رسول دي قالوا له خيرا انزل خيرا الله خشر لګل
الذين احسنوا د پاره کسانو چې ښه عمل کړی دي په هغه دنیا حسن د لپاره التخ حالت خبر له او دا داخل غره کو داخل غره خره دا د متقیانو څه شی دی دا بیان جنت عدن دی دنکی کی ورتا چلی ولا لغین وری دې په اړه کې ما شعور دغه سجداو متقین دا څو بیا کسان چې دوی پرشتي طيبین په داس حالت کې چې فاق دي د کفر د شرک نه او یقول وای پرشتي السلام علیکم پتا السلام دلته وای محمد مقال قضی ایسا نفس المؤمن جاول القدس کوم کې आवाज نفس المؤمن ته پرشتہ مراشي علیک السلام علیک یا ولی الله الله سلام لګي خوش خبر جنت ورکړي کله مشکات وای نه ترازی کنه ايته الروح الطيبه في الجسد الطيب پرېږي اخرج الى روح وريحان ورب غير غضبان وصدرك حاکم لکی ابن کثیر لکی یوزیک ما نه غیر او دې او مصدرک حاکم کشته عبد الله بن عباس قریب الوفات وفات کتایب نو سپین مار غراره او په دې کفن کې وزن او دا دې کفن نواز راغی یا ایه النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي او ما غوږ انزل من وڅشو مستدرک د حاکم کې ابن کثیر بغالبا فرصه حوامي مقبله خبر شته یو ځای کې کړی دي نقل کړی دي نو بار تقدیر او دا پکې راځي سلام علیکم ادخل جنته بما كنتم تعملون بیا اعتراض کوا په عمل کو جنت نه کېږي لا يدخل جنته احدكم بعمله حدیث دی اس جنت ليش په عمل باندې او دلته په عمل باندې ایباو السبب العادي دا سبب دی عادتن سبب حقیقی دا الله فضل و احسان او سبب عادی څه شو دا خبر پوښي یو ظلمه د مولانا شبیر احمد یا د مولانا شیخ الهند دا مثال مستلری چې ترجمه وړي هغه وایي دا ګاډه چې رواني کنه ګاډه چې څو چرې ماشين دی انجن دی اول ته یو سره وته نستی او بهر یو سره ولا جنډه وسره دا چل ګاډه چرون که آخ په سړی ګاډه هوتی سړي ورکړي دا ماشين چې روان کړی دا دا انجن چې روان کړی خو ظاهري سبب څه دی د دې عمل مثال دې لکه هغه سره د جنډه خو دی واقعاتو کې دا انجن لا کار کوي سره کوي دغه شان حقيقي سبب د الله فضل له الله دی او د الله فضل او ظاهري عادي سبب څه شو عمل صالح هل يجوز انتظار كاين لا تاتي ملائكه تراش تبشري ده قبل الارواح ده فارا او راجي امر ربك فيتلرفستا دنیا کې عادت یا قیامت دغه څه کړی هغه څنګه مخکې شي دا خفقېګمو او ظلم لك الله په دی باندې لكن په خپل مسلمان ذاته کو فاصابهم ورث سيئاتهم ناکار بدلی د عمل اجت اعمال مسیئه ناکار سیئات من ناکار بدلی ما عملوا هذا ناکار عمل جزيت اعمال مسیئه لا طریقه اطلاق اسم السبب على المسبب موږ سیئات د عمل ول مراد ناکار بدلتا موږ بدلتا موږ عمل ویلې دا مجاز وحاق به پریمانی اجباه الخندق هذا عذاب وايي مشرکان جواب مخکې ما وی درې آیاتونه په قران کې او په دریو کې یو سوال دی دریو کې یو جواب دی یو مخکې درشه په انعام کې یو براش په نحل کې یو براش غالبا په زخرف کې شلم آیات نو دا درې مقامات دي مشرکان وايي کله الله شرک باندې وي وخت نه وي چې موږ شرک کول موږ بند کړو جواب پکې مخکې ما تاسو یو پکې صغرا جوړه بل پکې کبرا جوړه نتیجه راوځه دا الله مشت شته دا صغرا او دا الله اراده جو الله راضي وي دا به مشوا او چې راضي شو دا چې موږ څه دا ټول د الله په مرضا کوو که کفر دی او که تحریمات کین الله په دې خوشاله مخکې ما تاسو ویلي رومان شي صغرا ټیک ته خدا کبرا ټیک نه دی صغرا څه ټول د الله په اراده دی او دا الله په اراده وي نو الله په اراده باندې غیمن به الله خوشاله ما دا دویمه خبر دی غلط دا باندې چې کوم د الله په اراده نه الله په اراده دا خبره وکړي غلط او د معتزله په معنی اراده او رضا او امر ټول الله امر د فحشاونه کوي نو راضي په ګندو خبرونه دي نو مشیت نه کوي نو
چې نه کوي نو دا دی مطلب څه بدای چې په څور بیا کې د ټول بدو الله اراده هم نه کوي نه په راضي دی نه مشکل ست دی نه امر ست اړي رسي موږ امر په نشته دی رضا په نشته اراده شته خبره شي مشرکان وایي دا اراده شته او اراده شته او نظام شته اړي دوه ټول ثابت دي او امر شته نو په دې منځ کې څه خبره کوخه دنیا کې سکیږي دا ټول د الله په اراده کې خدا بنه دا ټول د الله په رضا کېږي د الله په خوښه کېږي الله په خوشاله دی او د شرقایت کې یو مثال پېښ کړي ما خو یو ځل ویلم بیا هم خبر یو سره دا یو نوکر وي غلام دی او ته وسکی خلک وي ته وسکی دا دې بد کا کې هر وخت ته خارجي او وسکی دا ته وي میلمان راشي دی ورته ورشه پلان کې وکا پلان کې وکا نو وینا خو وړه او اراده دا جوړ نه کړي امر شته اراده شته او چې وی ونه کړی چې خلکو ته معلومه شي چې دا ته خبره کوم او کوي نه لا غوسه کیږي مزکه غره تاسو پرې نه پوهیږئ نو دا پکې مسلې دي موږ داسې مسلمان وای مشرکان لو شاء الله عدم عبادتنا من دونه من شيء وتحريم اشياء من دونه وعدم تحريم شيء من دونه ما عبدنا وما اشركنا مفعول به حذف شو مخکې دا مخکې ماویل دي بیزای وایي چې کله لو اشرکو راشي لو اراد راشي دا شاء او دا اراده چې په مقام د شرط راشي د دو مفعول به حذف کی ذکر جزاء په دلالت کوي لو شاء الله لو شاء الله عدم عبادتنا نو حذف شو ما عبدنا بدل لو شاء الله ما حرمنا لا ده لا ما تذكير سو عدم تحريمنا من دونه من شيء ما حرمنا شو كذا الله يدوي مو عبادتو کې سوا ده الله نه پيوشتي شي نو ما یو د انعام آیات سو یو د به نحل سو بل د زخرف شو دا ټول د حقیقت مونږه او نفرو څنګه انا حرام كل سوا ده الله نه سو دا چې ولا سایه بدو دا بحیره دا پلان کې دا حرام دي نو مطلب دا یسره پیغمبر ته وي ته غلطي دا موږ څه کوو دا خدای الله په اراده کې دا الله اراده شولا او ته مې کوو دا ستاسو خبرې غلطي اصل کې په پیغمبر اعتراض دا ته شرک مکوي لکه دا الله شرک خو نه نو موږ ورته نو چې موږ الله اراده نه کړې نو موږ نه کوو او موږ کوو نو چې الله اراده کړې نو موږ ته لرالو په دې صغرا یاد وکړو چې الله اراده نه کړی امون راغلو په کبرا مراد وکړو اراده کړی دا په رضا درب نشته معتزله راغلو صغرا اوران کو کبرا او صغرا دوړو کې صغرا اوران شو الله اراده نه کړی نو چې راغلی شو رضا نشته او یو شی امون غوي اراده کوي کړی دا خدا کبرا چې راضي الله دې په دا غلطي وایي دا کبرا هم غلط دی او کاتنه دوړ صحیح دي هم صغرا دي هم کبرا دي هغه خپل مسله ثابته وره سب خبره پوه شو نو مشرکانو مطلب چې الله رد شرکم کړی دا او دا شرک تحریمات منکو د دې اراده کړو چې اراده وکړه مرادي دي شو او چې راځي دا معمول دي شو چې معمول شو معمول دي کو دا الله حکم نو مطلب یې غواړي وای الله رد نه کړی او جو دا بل څه دي ځای نشته غلط شو تاسو ټول دا وای امونږ اراده خو کړی دا خو دې ځای نشته او امر نشته دي فکبرا باس او تمام خبره کړو چې عمر جو د عبادت ته چا وینا وکړه چا څه پړ کړی یې کنه چا ملزم کړی یې کنه وی مجوسی ملزم کړي کشته ته ختم ما ورته ویل کا مجوسی ایمان راوړه ما ته الله به اراده نه کوي نو څنګه راوړه چې الله اراده نه کړی ما ته وی ما ورته چې الله اراده کړي شیطان نه پریدي ښا فانا مع الشريك اغلب دا چې امر کړی و چې الله تر په خدای کې شریک دی او په خدای زوړ ور دی الله یو څه کوي هغه بل څه کوي زوړ ور هغه دی غل شو بیا جواب نه واي مشرکان کده الله دې مو واسه کو سوا الله من شيء نحن لا بون ولا حرم من شيء كذلك الله فرمای هم دقت في غلط خبر في الذين قبلهم نکذا مو خبر کې ورکو بسمانی په کبرا اقدمو دغه معتله کې هغه په صغرا دغه شی هغه وی چې الله اراده کړی دا الله اراده نه کړی معتله بل څه وي او هغه څه ویلي چې اراده یې کړی دا لا اراده شته په حال الرسول دې لازم پر رسول باندې الا البلاغ مگر رسول دي
المبین واضح داری کا خود هیول ندی چې سره دراواله او دیو طرف بل راځي پدې پوښوي او دلته بحث په شه د شرطیه او بیا پلان ولقد واسنا فی کل امه قسم دې چې لګرو په هر امت کې تیر شو کې رسول ان يعبد الله چې بندګي د الله کوي واجتنب الطاغوت او ځانو سره طاغوت د آیات کریمه راواله ادا په توحید باندې اجماع د رسول الله په توحید باندې اجماع د رسول الله او طاغوت د کل ما يدل الى الله هر شی مخکماوي د اصل په پسله طاغو اصل کې دا طاغو یا طير یا ایده یا واوی دی او قلبی مکانی دی او واو صاحب کې د مبالغه دی هر څوک چې د گمراهۍ دعوت ورکوي نه بعض کسان هغه چې الله تعالی هدایت کړی او بعض هغه چې په ثابت شي د گمراهۍ پاسیر وګرځي پزما کې وګوره څنګه انجام ده کسانو تکذیب کوي ان تحرس پیغمبر خدا مخاطب کې الله پاک ورتوای دې کوشش مکوا ان تحرس کته کوشش کې په هدایت دي حرص فرط الاراده ډېر سخت اراده کول نو کته حرص کې په هدایت باندې نو الله هدایت نه کوي هغه چې گمراه کې الله تعالی او دغه لپاره مدد کوي نشته واقسم بالله دا اوس برا غلط خبره کوي چې قیامت نشي قسم کوي په الله باندې شرور په بیان من فن اخر من باطله قیامت نشته جهاد ايمانهم قسمنا واقسم بالله جاهدين ايمانهم كلكون يكفر قسمه لا يا رسول الله من يموت نو تکي په قیامت کې الله پاک څوک ملکی نه غي نه پورته کوي بلا بلکې پورته کوي وعدا عليه وعدك يا الله او وعدا ثابتا عليه وعدا ثابت بالله حقا يقينا لكن اكثر خلقه دنا په وجه بوجماني نفري ليبين لهم دا ولي پورته کوي ليبين لهم چې وځي کې الذي يختلفون هذا حق چې په اختلاف کوي اول يعلم الذي كفروا چې کافرون فوشي انهم كانوا دي په دنیا کې دروغ ویلو چې لا رسول الله من اکته دا بسن کوي انما قولنا بشک وینا زمونږه لشین په بعض وشي کې ان نقول اذا اردنا چې کله رب دې سرشتوالي چې وینا وغته چې شان پسشي په دې کې مخکې ذل معاملو بیا به توما او الله کان چې دی اذا کان تعمل كن كذا پکې مو آیا موجود شه فيكون موجود شي ندا کان ناقص شو كن كذا فيكون كذا خبر برابر بیا پکې ما یو بدل دي شي یو دلدار چې الله پاک خبري کوي او الله پیدا شي په کون باندې او کون د الله صفت قدیمه ده باغ پیدا کول کوي د چې کون حادثه ده چې د کون لپاره بل کون فقار د بل لپاره تسلسل راولي دا ولکه الله ابادو چې نه الله کن نوي دا اراده وکړي د ارادې نه پس مراد متصل موجود شي خود دې مثال ستاري لکه یو امر دی او بل مامور دی امر حکم کوي مامور تصدیق کوي امتثال او تابعداري کوي او باید وخت نه تیری دغه مثال شو لکه الله چې اراده وکړه او شی موجود شو دغه مثال شو لکه یو وایي کې امر چا وینا وکړه هغه امتثال وکړو هغه په لکه انصاف کې دغه شاندار چل نو کوئی حقیقت ته اسو کوئی مجاز دی اچھا کوم خلک کوئی مجاز دی ذکر وایي اذا الله چې خبر کې معدوم مخاطب کوي که موجود مخاطب کوي که موجود مخاطب کوي نه موجود تو وایي موجود شه نو تحصیل د حاصل شو که معدوم مخاطب کوي نو معدوم سره خطاب کیږي شي دا اعتراضات د بلغه چې کوم جواب کوي نه غوي موجود ته مخاطبه کوي او موجود دی په علم کې نه موجود دی په حال کې تحصیل د حاصل خلل یا که معدوم دی نو دا الله په علم کې خوشته کنه بعد تقریدا یو گردان دی په دې کې وکړو نور سوالو جواب وکړو شته هغه څنګه چې هدایت کوي په الله د الله په بارک په الله کې د الله په حقوقو کې د الله د وجه په کومه سببیت وطن کې من بعد ما ذلی پستان چې بعد ظلم شه دي باید صحابه کرام وطن په خود اسلام لپاره لنه وو يوم زيب او کومه کیدره په دنیا کې خو مباعتا حسن خزه ورکول ډېر خلک هجرت کړی دي پاکستان جوړېدو دل تراولو اوس داغین خمال ده کله مدینه منوره صحابه کرام ګوري عبدالرحمن زید او فلاسو اس سر نشته ربي ورتوانا کې د مخدي کومه د خوږه ابد تفریدو هغه ما تبارک خیا بیا دونه مالدار شو چې سالور تبر لري سالور تبر او یو تبر لور کې په دغه کې په اتمه حساب کې په اتمه حساب کې سالورم په اتمه کې سالورم او څور کې 80000 روپیا 80000 روپیا
زبیر سے یوی بي د فادشي سو 12 لک روپۍ قاوه کې 12 لک نن سبا 12 لک شي بل الله والخزي مرکي او اجر د اخرت دې ثواب هغه دین زیات دی دلته وی حضرت عمر چې بشاره کوي ورته یقول خذ بارك الله لك هذا دا دنیا کې او ثواب په الله دی او دا یقول سوال اخت اکبرو کدي پوي الله صبرها کسان چې صبر کوي د ظلم یا وطن ته واپس درازي هجرت کوي وعلى ربي توکل په خپل رب اعتماد کوي دا د هغه خلقو کار دی دا هغه کسان چې دا بیان او درشو وما ارسلنا من قبلك الا رجال نوحي اوس دی خلک وای چې پیغمبر چې راځي نو بنی آدم بسنګ راشي پیغمبر خو پرشتہ پکار دا نو پدی وخت کې ما تاسو مخکې د مخری وای بر قومي کی بوترا سجدوی حجت کنن هغه قوم باندې افسوس دی چې دلیل نه لري او بوت سجدي کوي با رسول ګوت ایتونا ایتونی بسلطان مبین رسول توي ایتونا پیش کې دی کنه پیش کې دی وما ارسلنا من قبلك الا رجال مگر سړي نوحي الیهم غریت وحی کو پایت باندې اعتراض کوا چې جعل ملائکه رسولا الله عز فرشتي هم رسولان کوما او دلته وای سړي وای نو فرشتي خو سړي نه کنه سړي خو بني ادم ته ویل شي دا دعوت عامه ده هغه دعوت خاصه ده په دعوت عامه کې سړي دي هغه دعوت خاصه ده فرشتي راځي پیغمبرانو ما غزانه شه دا او چې رجل شو نو معصوم نشو رجل دې مذکر من بني آدم او دې تجاوز عن حد سوی حد الكبر تللی مشر سړی نو سړی دی او دې علماوی پیغمبران چې تقریبا 30 کال مخکې نه حضرت عیسی کې په حضرت یحیی کې اختلافات هم شته او بیا پکې څوک سړی به نو خزي باندې دام پکې ویل شي او دلته خو چونکی رسالت مسله ده چې کوم خلک بحث کوي نبوت پکې وي اگر چې ډېر علما خو نشته پکې نوحي الیهم وتوحی کولا فاسالوا اهل ذکر تاسو کې د اهل علمنا دا چې کوم مخکې تیر شوی دي ان كنتم تعلمون تاسو پوهیږئ وذل بالآية انه تعالى لم يرسل امرأة ولا سبي ولا يناتيه وتيسا لكن هو تعامل رسالتنا دارنګ دخلوا دام پکې ویل شي ته پرشتو مسله ته کوم وشته وفي الاكليل للسيوطي نور خبره تفوسو کوي د اهل علمنا کپوهیږئ نو تقلید وکي عامي په فروع کې دی وګوره په فروع کې خبره خو عامه ده مراجعت وکي او سیوطي استاد محلي هغه ولادي بغیر مجتهد باندې عامي او غیر عامي التقليد المجتهد فصل اهل الذكر ان كنتم تعلمون او سیدا چې فرق د اعتقاديات او غیر اعتقاديات نشته او مجتهد ګڼي کومه خو تاسو پتی کوي وشي بعض خلک پکې داوي تاسو پکو او تاسو خو د ژوند دینه کې شي دا یو سبق ما ته ماته خبره کوي اساسا موږ سره خو هغه خبره کوي ما ژوند دینه په تاسو کې د پیغمبر هم تاسو نه کې وفات ته کنه یا په پیغمبر د مېدان خبره کوي دا حدیث ته مېدان کتابونه نشته دلته مجتهد حي کما تاسو کولی شي وسهو غیره تقلید با مجتهد نه کوي د بل سړي چې څاکه اجتهاد صلاحیت وي خپل په قرآن حدیث باندې پوهیږي او په وایي ته وایي کنه ته پوهیږي مې قرآن څو قسمه لري ما خپل راشي نو حدیث څو قسمه دي زه خبر نه صحیح دي سپېجني او کم یو دي خبر د څه وزاره مسله ده لاول هو تفوز کې چې قرآن کې عام شته خاص نو عام ستوي مطلق ستوي مقید ستوي عبارت النص ستوي اشاره النص ستوي دلالت النص ستوي اقتضاء النص سپېجني وای او ته وضاحت ظاهر او نص او مفسر او محکم متضافي شری او نو مې زو زره خفي مشکل مجمل متضافي پیژنې وای او بیا حدیث کې دا پکې متواتر دی او دا پکې احاد دی دا پکې مشهور دی پیژنې دا پکې صحیح دی او دا پکې حسن دی او صحیح ستوي حسن ستوي ضعیف ستوي پیژنې بهر تر خبر نه او اظهار سره واقع دا به یې چې په چا کې صلاحیت اجتهاد دی قران او ورزي خپوي اچھا او دا خبر شامیون نقل کړی دا او مولانا مودودی نقل کړی دا اگر چې تفکر وره هغه وای د عالم دغه تقلید او د غیر عالم په تقلید کې فرق دی الله غوړې تاسو څنګه خبر یو کړ دا شابلی کتلی ایرو زمان بار بار ولي په دې مسله کې زه د ابو حنیفه مسلک پرې دما
د اسونو په هندب قائل کېږي من دای څنګه وي د مجتهد نو دی خدا غ تابع او مخکې یو سره غیر مسلمان دی او څنګه وطن کې اوسېږي او زیمه ور کوي نو دې کې کنځل پیغمبر ته کې نو خیر دی وایي زه خدا نشم برداشت کولی تاسو ولې منه مخکې تلو سره پر په مازه کې روان دی خو دا جنگ کې دی وي په دې جنگ په دوران کې مسکل شي داسې وزم وي موږ نه پرې نو دا خو ابو حنیفه مسله کوي ورسته کا تاسو وکولای شي ډېر مسلې دي لکه بسم الله په مانځ کې ابن وهبان وی واجب ده فتل قدیر زما سره پاتفر فتل قدیر والا وی په مانځ کې لاسونه یخودل واجب دي زنګولان یخودل واجب دي او خطه یخودل واجب دي او تند یخودل فرض دي او اکثر فقهاو چې دا سنت دي تاسو سره مرګري کنه دا پکې دا سره مطالعه نه کوي کنه سره بس خبره ده کوي دا توثیق دی او دا پلان کې او دا بحث دی مقتضى الكلام داغي چې نشي فرق تقليد ائمه المذاهب الاربعه او تقليد غيره راوي الله بن حجر وغيره شرط په تقليد غير کې چې مذهب داغه مدون شروط محفوظ وي معتبرات سبکیج مخالف اربعو د شرک مخالف اجماع بیا وای کسره تقلید د بل سړي کوي د عمل د پاره خپل ځان له خپل مسلک باندې لیکن چې تفاعل گفت شو قال شو او پاتې ورکنه ګوره خپل ځان له مسلک جوړه کامل د خپل مسلک به بهر کنه کوا ک افتاء قضا کې یو مذهب باندې بزي بیا روان دي امام وای بالغ تقلید مجتهد لپاره دی آیات وځي مجتهد هم تقلید کوي ځکه چې خپل نه پوي په ځای کې نه پوي بیا بعد وی چې لکه قیاس مکوا ځکه چې مکلف واقع شي نه که حکم مالی قیاس وته نشي کېږي اکن تفوس پکې نه قیاس وجود تفوس ته جواب شوی چې جواز عمل په قیاس باندې باجماع الصحابه دی ول اجماع اقوام هذا الدليل مکه او ظلما په دې باندې ویلو پیغمبر خدا وفات څوک مشر پیغمبر خدا وفات خلیفہ څوک بحث کوم صحابه راپورته علي سے بیا نور چاله پیغمبر خدا زم په ژوند کې پیغمبر خدا ابو بکر راوس نماز ته پاري مخ د مانزه مسله کوم رحمان دا کدا دی دنیا مشری چې دا مانزه مسله اهم وا نو په دې باندې قیاس سو د دنیا مشری قیاس ول نو قیاس وکړه تا چاو کو صحابه کرام اجماع د امت خطبه او غیره نو هغه قیاسات کړی په قران خپلدل کړی مکون تقدا ځان له باب دې چې په دې سره بحث کوي او جواب د بل غاړه اوره دا فصل ذکر دا د پیغمبر په خبره دا په پلان کې مثلا تقریرات کوم په کې تقریر شته او که پويږي نه بالبينات والصبر نو څوک دې متعلق دي سب لګل شو پیغمبر په دې کې بما ارسلوا نو بالبينات والصبر یا فاسالوا اهل الذکر تاسو کوي اهل علم او علم ولا فضل بالبينات والزبور چاہی ارسلنا فلیتو ما ارسلنا بالبينات الا لیلی گلی منگا ببینات ویرمان دی مگر لغا اهل علم مخیب او مصبسلو اهل ذکر وما ارسلنا مثل رجال وما ارسلنا بالبينات والزبور الا رجال نوحيلي السوكو فاسألو اهل الذكر بالبينات وفاسألو بالبينات اهل الذكر ذكر ولا سيب وبين الزبور السوكو بما ارسلو وانزلنا اليك الذكر ولكن ما تا نصيحت قران يتبين للناس چې خلق توضاحت پدې زبان مولانا مودودي دا حجتیت حدیث په سلسله کې کوم بحث کړی دی د پرویز خلاف او د ډاکټر عبدالودود خلاف دا آیاتونه پیش کړی دي او د دې تم وهلېږي لیکن ما دې له تومین خلق تبعه ما نزل اليهم هغه دې ته لګل شوی دي او المجاهدين ثبوته مجمل تاسو خبري یو تختی وي یو ته مشکل وي یو ته مجمل وي بل ته متشابه معنا یې پټه ده خفي شو مشکل لکه سوچ غواړي په خپل اشکالو کې په خپل همجنس کې ورته نشری او سره او غدا نو په شان برابر دي از سره سوق دي یا بدل سوچ کوم کم دی مشکل شو مجمل دې په دې ترجمه من راځي صبر چې مجمل د وضاحت نه کړي منځ وکړي منځ ته وایي ترجمه په لغت کې دعا وا یا خوځیدل اوس ترجمه صدا نه خبر منځ ته وایي پیغمبر راغلی او سی فقط شو پورته شو تری روح دی کله په مقدار په د مجملاتو دارنګ مشکلات شو او د ظاهر په ترجمات حاجت نه
او دې لپاره چې خلک سوچ وکړي اپا من الذين مكروا السيئات ایا ځان به خطرې کوي کسان چې کوي بدو لره ان يخسف الله بهم الارض ځان به خطرې ایا ځان به خطرې کوي کسان چې بدی کوي د سن ځان به خطرې کوي چې دنه کې الله فضیله پزما کوي او را شهید عذاب به هغه طرف دی خبر ایا ولې چې الله په دې تقلبي پتلو راتلو کې دی خوا خوروان دی عذاب راشي دې خلاصې دي او یا قدم یا ولې على تخوف السر یا الاول ووري پستغنا ان علامات تعذاب براشي یا یو قوم التبایر ولي وبل نه غلي نو ویني ول دی اول سره نو یو ول یو قوم تبا شو یا سن نخیر غلي سخت هواګان غلي بشک رفستا بی اندازي مهربان او رحیم دی دا تخوف سره څنګه نیول کوي چې لا ول کوه چې کله توبه باسي دام د الله کار دی چې کله به نه خو کله به نه ایا نقول خلق ارجل الله پیدا کړی خلق ما خلق الله اسری من شيء اشياء يتفيو كجيجي زلال رسول ذلك ما اسبحين داشي سورة بدل شيء تايو كتن عن اليمين خير طرف والشمال لقصرت صد الله سجد كون كده الله مساجده خو چې کوم متعارفه ترجمه لازم سره پزمت کې خو سجده شو د لغت په لحاظ سره تذلل تابعداري دا لغوي ترجمه ده تابع الله دي کله سوره دی خواري کله سوره دی خواري وهم داخلون او حالت دي ذلیل دي تابعدار خبره لا لا پښه کې په اشیاء کې اشیاء خو بیا عقل او زیا قلب فکرهم او دلته چې سجدي او سجده خو د زیا عقل صفت ته نمو په داخلون کې خو صفت ته د زیا تغلیب مخ وإلا يستو فقط الله لسجدي کې هغه سوچ په اسمان کې په اسمان کې او پس مکه ټول الله سجدي بیا پکې وایا سجدي خو بعضي خلک کوي او بعضي نه کوي جوابونه یاد لرم ته سجدا تابعداري ته وي تابعداري د الله د ارادي او د الله د ارادي اثر یا طبعا او یا انقيادا لتكليف یا الله حکم کوي ته خپل اراده باندې خبره کوي سجده او یا د الله د حکم تابعداري ده سجده باندې تابعداري یو سړی الله اراده کوي سړی عمر بلس کاله یلستن شلده شلبینو دی بجوړي دی بلاجوړ دی بدنوي دی بسپینوي دی دا ټول خبره سجده اختیار نه کړل تاسو ایو خدای سره په خپل راشي سره ولته من دابه ما في السماوات من دابه والملائكه خذي چې په مکه ځان روح والا او فرشتي هم سجدي کوي وهم دا فرشتي لا استكبرون ځان اوچت نه کوي يخافون ربهم يريق ربنا من فوقهم د خپل پور ربنا د پور طرف دغه چې يخافون من فوق د پور ته يريق او يريق د الله د عذاب ويفعلون ما يقولون کوي هغه چې ظاهري حکم شوی دی د دې آیات باندې معلومه شو چې فرشتي هم مکلف دي زکا مکلف دي چې امر ورته شوی دی او بیا یرام کیږي او یې څنګه راځي خو دغه ته د عذاب خبروي نو تم او تر هم مرګره دا دین معلوم چې فرشتي هم مکلف دي د روان دي ځوان دي مخکې آیات پیش کو یو ځای تیر شوی دی والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا ويقولون اموات غير احياء وما يشعرون دوی صغت آیات ته پشرمولو کې د هغه چا چې غیر الله ته چغباسي ما اعظمها آیتن في النعي على من يستغيث بغير الله تعالى من الجمادات والاموات غیر الله ته چغباسي جماعت دې کوم او طلب کوي مارستي جلبه لنفسه څنګه ځان له حاصل ونشي او نه دفع کول شي ته پلان کیا دا کارو کا دا خو یاد شو جاء بعض کابل استاد صوبیا بعض مشران سادهګان صوفیان قدس الله سرهم چې دا اخیاولیاء څه جواب کې د طریقې د حادث او د قدیم فرق کولای شي نو ولې ته په دې طریقه باندې आवाज کې چې حادث ته خو आवाज مکوا او په دې حاجت سره چې د الله پاک ظهور پکې شوی دی نو بیا خیر دی دا پکې شاه سادهګان ویلي دوه ساده ویل سرداران دوه ساده باندې او مقلان وانا اقول دې سبب چې هر کله ته ولې आवाज کې په دې حاجت چې الله حق پک ظاهر دی نو سبایله چې عدول کې د حق نه د اول امر نه ولا الله تعالی نه کوي اته چې استغاثه ولې ته کېږي شي په دې سره چې الله پک حق پک ظاهر شوی دی وای منځونه ورته هم کوا روزي ورته هم نساء عبادت کو په دې سره چې په دې کې د الله حق ظاهر شوی دی پوښوي کنه مولانا مولوی یو خبره کړی دا پاره دې یو خبره کړی چې علم غیب خاصه ده الله
او ته ذاتی او اطوایی پکې ذاتی د الله دی اطوایی ناغوی ګرځي ولنه چې عبادت ذاتی د الله شو او عبادت اطوایی د غیر الله شو کوي کنه د الله د لپاره به ذات کوما او د نور د لپاره اطوایی کوما نو فرق څه شي کوي کنه غالبا مولانا بدین نه بستي دی اموي چې الک ولی چې وباسي په دوه حصہ دي دا ولی مخلوق دی نو څنګه ناروان دا ولی د الله حق پکې ظاهر شي د الله پاک ولایت وغيرها بدی دی چې خبره کوي دې ته اکه خامه قضاوي او عبادت غیر الله کوا په دې ځکه چې د الله حق ظاهر شي دی نو دا د دې وجه کوم عبادت هم کوا عبادت غیر الله کوا نو دا پکې شو طریق المعمول اغلار چې د امن لار دا عند كل رشید چې څوک لاګون کې قصد الاستغاثه والاستعانه فریاد کول او مدد وختل په الله پر بنکا او سبحانه الحي القادر العالم بمصالح عباده فإياك والانتظام في سلك الذين يرجون لكم غير ځان ساته چې په خلق وردان نه نشي چې غیر الله نه پیدا سمع الذين فوزوا بار تغير في الماني او دا خبره دې ډېر سخت کړي دي هم دیم د نږدې زمانه ده کنه دا کتلې اذا خلق شل کوي دا ټکو وقال الله ولا لا تتخذوا اله الاسلام من سيد ومعبودا انما اله واحد بشك الله يوم الهان من ذات دعا موصوف بصفه دوالي او معبود خو یو دی په صفه واحده فايا فرحون فقط ما نوي واي اد الله تعالی دې اسمان کې دي پس مکه دا ټول د الله دی ملکن خلقا وله وحده وله الدين او دا الله تعالی تعبیر دا واسبا لازما واجبا لازما ختميون لا تعبیر دا الله تعالی لازم ده اپر الله تكون ايات السبب الله نه بلچا یې وما بكم من نعمه فمن الله ست احسانات دي دا ټول د الله ثم اذا مسكم الضر والاستفتيفوا فإليه تجمع الله تفعل تتضرعون في كشفه لا اله الا خالص الله تشغلوا باسدا غوري اغيثوي او دغه سوي جوار په اصل کې سياح الوحش ساراني حيوانات چې وباسي مستعملي في رفع الصوت بالدعاء والاستغاثه ثم اذا كشف الضر عنكم شريك الله تكفي اذا فريق منكم يا جماعه پتہ کې درپ سره شریکان دي وسوي په آیت بیاوي دلالت کوي چې عمل د اکثر عوامو سوا الجوار الا غير ثلاث بل چاته شي مما لا يملك لهم مالکان دې په اړه بل وایي چې ځان لپاره نه فعال ولا ضرر عند حساب الزوري بل تشرو باسي اگر ځان نشي کولای وإراد من دعاء ترى رايقول صف عظيم وذال دني خمق الطب له گمراهي دا او سخت گمراهي د گزراهن او شد من سوء القديم بازاغینا شرفي داغینا پوستکی او کګي راغله پر اننګي د کافرانو اصحاب الخدود قبول والا دي او زیات هر ایماندار په ورته موعود باندې چې بعض متشیخین ځان په شیخ وي ماته بچیا او زور کما ایاک ثم ایاک ځان ساته چې الله ته مصیبت پټیم کې आवाज ونه کړی ان تستغيث بالله اذا خطبا دهات فان الله تعالی لا يعجل فيه الله ګور سوال زر نه قبل خام ولا يمس او غت دا غنور کې استحال بل شو عليك بالاستغاثه بالله الصالحين ذکر چې هغه جلدی کوي د تکلیف پر کولو کې کی تفریج غرضه او یهم سو ما حل بك چې پته مصیبت ده فمج ذلك نظام غوږ لا خبر تک وهم يدم يوخي بواش قمق الدوغو يسقلي ولي وسألت الله يعصمني والمسلمين مصالح الزلال المبين بديك مرهن المسكين ولكن المتشيخين اليوم كلمات او دلو الشيخان لفرم تقسي كلماتي ننتبع مقصد يوزل زوم وزما يوم مرغب فجعلك ناس جعلك تصل بيجن لاند الشنازون موتوي غطر او لپاس بلريون دي فسين دا قدوتو دا قدوال كرار زنانا سلام ناس دي نو پیرو زما يوم مرغب وصفات دي يلا وایا کرامت نه ونی کرامت نو چې الله یې دې کرامت یو ځل ان پیږي لکه ما تقریر کوم نو توحید باندې سبقکو درس نو ورکړو او دوه مجانو نو مې اوس نه خیر لاغي مجانو دې په تقریر نه کوي درې مجان راغلی یو د مردان هغه اوس نشته هغه د مخه دې مرد دی درې وانه اوس نشته تقریر باندې کوي په دې ساکوټ کې عبد الوکیل نوم یو حدیث یو هغه تقریر وو کی چې غلطي ویلې د تاسو کنه تاسو سره کې نه کنه چې کومه غلطه ویلا دوی ته یو مخ په توحید باندې بحث وکړو قران ایتو ځای چې تدریس کول شي چې خبره خلاص شو نو لا
ما ته یو صاحب پکې وای په توحید خو دې سبق وای ډېر او په کرامات به بحثونه کرامات نه د غیر الله سمت نه دا وته دي ته کرامات اوس کرامات دې چې کرامات ته الله ولا قدر ور کوي الله یې عزت کوي کرامات هم د الله کار دی دا ټول نفس د الله دی خبر ده ډېر په کراماتو کې په دې وایي موږ خلک اخته کوي فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون غرزوي لما لا يعلمون د پار د هغه عالم خبر نه جاي د حالاتنا لا علم احوالها وانها لا تضر او خبر د دینه مجا نقصان او فائدہ نشي نصيبا برخا مما د هغه غنمونه د هغه جوارونه د هغه واو د هغه میخو د ګلونه رزقنا او نور کړه پس نو دي دا غوا د غشوا د میخه د غشوا د ګډ د غشوا د پي د غشو دا ګوګه د غشو نصيبا برخا مما د هغه رزقناهم کلمه يختکوا کله وګړي دي کله نو په پټي کې باندې هیڅ تالله الله د پسند تصنن تاسو وشي اما كنت او ګرځي الله لره بنات ملائک بنات الله سبحانه الله رب كده ولو ثابت بلا ما يشتهون اغت الذي خپل شوقي زمون زامن واذا بشرهم بالمصا شکل او سره خوشاله کشي په دینه بشره نو خبر کشي داغه په دې موږ تحکمن دی خوشاله دی خبره بشاره خوشالته ته ویل شي نو دا تحکمن خوشاله شي په دینه کې لور دی وشوا ذلوا جردي وجو مقدم مسودا تكتور تور کړه شي د حیا د شرمېدون او د غم ظلمانه اقامنا هذا صفه التي تسند للاسم مخدات الشرش وقديم دقوي د غصه چې لور نیولې وشو دا ولي وي ځکه چې د خدي لور شوی دا اسماعیل یو خدوا لور شو هغه ته زلفا ویل شي مخاون دی ولګي ته زلفا موږ له سوال نه وردي لور شوی دا نخذ وي ما لأبي الزلفاء لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا يعرض ألا ندل بنينا وإنما ناخذ ما يعطينا الزلفاء دا پلار مانده چر شوی دی دلتا نرازی پا دی گاوانده گوٹا کی ناس دی اغوصا پا دید چون زامن اللہ رو نمو خواهد شیغل چون دی سکرا کئی وإنما ناخذ ما يعطينا کہ اللہ سرا کیا پاہلو لطو سوال سنگ بوسوی والفقير قد رأيته من طلق ذرته ما تقبل ذليه يصرخ بل خزلاك لأنه لأولا تمساك جنية شويدا تدي خدم لور وشوا طلاق لا لور روي عليك ندر وصحيح خوارب وياكي سدي شي لور ولا لور روي شاء الله لور كده بس يبقى نو الله تنسبت بجنوبه وحالة ساكو لرس ذا الله فقط نزال الله جنك يخري ناكار شيخري او دوی على کان ورکوي دغه د دیش کوم شیخ وخی او کار توند الله برکې شکر زما برکې او ځان لڅکنه نغلمخه او تاسو خدای دا خبر ساخن کله چې خوشاله شي اوسره په جنې باندې وګرځي تو مثبت تو کړی شي او د غصبي ايتوالا من قوم د قوم نه پټیږي لري شوی دا من سوء ما دناکار هغه بشر به دې په خوشاله کړی شي ته دې خبر نه چې دا ما لور شوی دا او تعبیر ته فماولک ودا چونکی بیا عقل دي یہ ساتھی سب سپکوالی دا ذریع ساتھی خی جامع النور کی خوراک النور کی یا کوئی اشتری کنا خویاب اخوال ساتھی ذریع ام یدسوه او یای جوندی خیخ پتوی دی فراز مخاول جوندی خیخ دلتا نقل کئی وصلاحی رسول اللہ باقی خدای میں قسمی تی پخلی گلی اسلام خون رتب رازی مسلمانی نفس فما پا جاہل کی ولوروا خلط مغنک دا جنی خستکا ومی استلا رالما یو کندتا دی اجوروا اون گردونا ما تی پلارا مرد کرما داغی خبر چی اسمات آیات چکنا مالا پیدن دا کر اسلام وی دا جاہل خبری اسلام راگی خبری ختم شو او دا يدسه يدسها ونبيله يتوارى من سوء ما بشر به بهاي ونبيله ايمسكها ونبيله دما په زمانه چونکه لفظ دما ده دما د وجه من ټول د مذکرات الا سام يحمود وراسنا کار فیصله کوي دا څنګه پایا یقین صفات باندې مثل السوء ناکار مثال دی او لله المثل الله مثال ډیر اوچته مثل معنی الصفه العجيبه ہمیشہ اشتدے خامخا بالوجوب الذاتی والغنى المطلق
الوجود الواسع والنزاهة عن صفات المخلوقين دا ټول خبرې همیشه شته خپل شته بے پروا دي شتواره کولاو دي د صفات مخلوق نو چته لا اله الا الله هو العزيز الحكيم ورو خاوند حکمت ولو ياخذ الله الناس كالله ولي ظالمان لره مطلقا نو یا ظالمان ولا یا کافران ځکه چې پیغمبران خو نو بظلمهم او ظلم دي باندې ما ترك عليها من دابه نو په خپل اسمه باندې دابه جاندارو چې خو ظلم کوي نو ځکه به تبا کوي او څوک ظلم نه کوي ظالم د بدبختۍ په وجه باندې به تبا کوي یو حدیث راځي یو سړیوال ببلنا ظالم نقصان ځان تر رسي فقال بلا اذا سنرا دا ظالم دي د خوارین امری په خپل جال کې د ظلم د ظالم بل روایتو ابن مسعود قریب دا چې لا جعل لري دا چې تمنګا ګونګټ وایو د په سوره کې په بنی آدم په ګناه باندې معذب شي بل روایت پېښ کې احمد فی الزهد عنه ګناهون د بنی آدم دا ګناهان په سوره کې ختمي دا ټول خبرې شته ما ترکره من دابه ولكن مهلت ورکی ترنیټه مقرر کوي کله چې نیټر بوسکی او سات نه مخکي او ګرځي د الله لپاره ما کوي هغه شی چې بد کوي ځان لونه وتصفوا بیانوي استم جبد الكاذب غلط خبري غلط څه ان له الحسنى لپاره خان جام د قیامت کې بد الله تعالی خو حالت لا دسندا جرما یقینا انه ند پر ورته وانه فتون دی وقت ورستو کړی مفردون مقدمون معدل دی مخکې کړی شي مفرد یا ورستو پرې خودل شي او ترجمه دا کوي افرتو قدمته او دامل شي مخکې کړی شي او جهنم ته الله قسم په الله دې خام خالقلمغه عموم تمخستانه اغي ته هم پیغمبران راغلي دي او اغي تکذیب کړی تاسو ته کې شیطان عمل داري دا شیطان داغي ولی او اقدار دی په واسطه سره اليوم ننوس او دې پر عذاب درمات لذلك قال قدام الكتاب اللي تبينهم مگر في وضاحت في كده الذي اختلفوا فيها تختلف او هدايت ورحمت فارغ کوئی ماده صحیح توحید الله ذات دګری د اسمان نو بو ژوند کې په یو باندې زمکه پستمر کېدونه پستو چېدونه بشکره په دې مذکور کې دلایل دل په اتفاق قوم يسمعون منون کی مراد سمعنا وقبول سمع الله معنا وان لكم في الانعام العبره استاسو پر په دې چار پایانو کې دا خاص عبرت دی د عبرت ترجمه کې عبور تیرو ته وایي معبرا يعبر به من الجهل لار دا د تیرېدو د ناپوهۍ او پوهې ته ورسېږي عبر عبور التجاوز من محل اخر تاسو په دې پر اشاره کوي لوی عبرت ته لوی د تیروز دی لوی د سبق دی نسقيكم تاسخربو مما داغين في بطونه في بطون د انعام کې دي انعام هو غندي بطونها پکار دي بطوني پکار دي دې جواب کوي اسمی جمع دا اسمی جمع کې تذکیرم کې شي تانیثم کې شي افراد کې شي به اعتبار لفظي و تانیث او جمع به اعتبار معنا هو کمانا ته ګوري د جماعت شو او مؤنث شو لفظ ته ګوري مفرد شو نسقيكم تاسو خلقون ما في بطون دا بطون دا عام کې من دې فلسطین په من د خشنو کې وشان ته توي سرجين الفاظ على وجه السرجين ما دا په الكرش چې په لري کې نه غته سوي بس ودمين دوی کې لبنن فی اصل فیدی خالصا خالص سائغا خطرون کی شرعی د پارس کو دلته وی حیوان چې کله غذا وخوري کنه نو ورسیږي ستا د خېټې د خله وصل الى ماتي والى كرش انعام نو کله پاخشي حزم اول راشي چې صاحب پادشي نو جګر تراشي چې کوم هغه فضله پادشي چې هغه تمنګا سوایو کثیف ورته ویل شي ګندګي ورته ویل شي او نغلاشي کله موت یا چې کبي تلاشي نه تفخشي ویله ته جوړ شي دا دویم هضم شو بیا خلک د صفراو سره ځل وبپکی ټول وبپکی بیل وبپکی صفراشي تریختا او تورواري ټول بلاشي پړپوستا او بلاشي ګردوتا او دا غینه مسانه او دا غوینه دنه شي پرګونو کې او دا حروف کې چې پیدا په کبیر کې او دا نه حدیث ثالث پیدا شي او دا نه بیا پیدا کې د شبراوان خالص بالکل صفا پي سائغان کی دنکی دفات سکون ومن ثمرات النخيل او دميو ونسقيكم من ثمراتها اتاس خلقوا دميو دا كجرنا ولا عناب نقول تتخيل له منه دا ينس سكر شراب نشي والا سكر بندست بي جاقل بندي ورزقا حسنا وخلو
دا هم د امتنان مقام شو نو چې دا لحاظ نه ساتي چې قرآن کې مخکې وروسته شته ناسخ منسوخ شته دا خبرې پکې نه نو معلوم شو چې نشي حلال شوی داسې وګورئ او مخکې یو ځل ما ویلي چې په قرآن کې څلور آیتونه یو پکې دي لاول دا شو بیا په شرابو کې نقصاناتو واسلوا الخمر والميسر قل فيها اسم كبير بیا دا نصو يا ايها الذين امنوا لا تقوا الصلاه بیا دا نصو يا ايها الذين امنوا انما الخمر صلوا رمضان دې دا شراغ له سکر مستکر حلال شو لیکن تفسیر به راغله دی دلته الله پاک هم احسان جمع کړی دی رزقا حسنا او هم زوره دا زوره ته هم پتا سره ماده سره تاسو په دا غلط کار کوئ دا د حرمت تاسو شي او چې کوم خلک د حرمت قبل دي خلاص امتناع دوه امتناع او بیا پکې ابو حنیفه هو الني من ماء العنب اذا غلا واشتد وقت بالزفر كچو بدا انګورو چې جوش وهي زک ختم شي او نشه پیدا کی دا حرام دي مطلقاً کچا ما نشر ولي وکنه او دا غینه ما سوا مثلثه یا طلا وغيرها هغه چې نشیر ولي حرام سلوک محرمات باقي پکې حرام دي او هغه شی پکې حرام دي چې کوم نشر ولي نو پدې باندې تاسو بیا مطالعه کولې دلته وګوره او قرطبي په دې وخت کې حديث فيش الخمر بينها في الماء الكثير والسكر او نشد عشان اخر الدار قطي او نبي حلال ده ذهب ابراهيم النخي طحاوي امام ده زمان سفيان الثوري ومن تعلم او دبه دشي بس روان دي بحث شروع شي سكر نشيت هم ویل شي شراب هم ویل شي سو دا منسوخ نو په وخت خبره اسو کوئی هغه نبي حلال دي چې حالت د نشيت تر دې لک شانتي احناف طریقه قائل دي نو دا پکې او بل بحث کوفیان اکثر قائل دي په دې خبره بشك فدي مذكور لآية يوم قدرتها تفعل لكم وأوحى إلى ربك النحل وحي غرفتا ماتشونا أوحى ألهمها وألقى في روعها وعلمها بوجه لا يعلم إلا التي بالخبير دا قابين ما جيت الله إلهامك له فسينك يورت دا خبر واتشونا أبوه هيك شاية إيحاف ما تسيد الله مسخرك لا تعويق إلى النحل دا قابين ما جيت فاسباو ته مګس وای ها هغه ته مګس وای مچ ته هم مګس وای او دې ته مچ موږ ته مچي وای موږ په کې مچ او مچي کې فرق وکړو علي خو مچ دی په دې پوښي خدا کی لذت شیرین در اتفاق نه دي اتفاق مګس شهد می شوت پیدا د مچانو د اتفاق نه د مچو د اتفاق نه غوین پیدا شو هغه ته مګس علي تحذي جوړکا للجبال دغه بوتن کو نه غرونو کې ګوګي جوړ موږ ته ګوګي وایو کورنور ته وایو ومن الشجر دونم جوړه ومما ده سفرنا يعرفون چې خالق یو چتای د انګورو د فارا د بوټو د فارا سفرنا جوړي فاګي ثم كلي باخره من كل الثمرات د ټول میوونه د ټول نو خوراک نه کوي نو کوئی دا کل د تکثیر د فارا دی سو کوئی کل عرفی دی کل تکثیری شو ډېر میوه خورا اسو کوئی نا دا پکی عرفان تول دے پوشوی کل چی تلخیص وائی انتا پکی دو قسم استغراق یو تا حقیقی وائی یو تا عرفی وائی جمال امیر السواغتا بادشاہ لگے دلے دے طول زرگران نغنی دا خپل کلی دا خپل وطن او دا خپل علاقی دا کل پکی سشو عرفی خواه دا طول میو حضرت امام راضی پا کتب الطب راضی چا اللہ پا دی مخلوق یو تدبیر کرده پا دی ہوا کی طول لازی طول فلسو ورغن دی شی رازی اغیتا ہوئی لطیف انتی لشپیس شی رازی لکه داغه پشانتی دا دی یخ پشانتی پا دی پانو باندی داغه اجزا لطیفا وارا وار پا پانو پرتی داغی ندارا مونکی داغی نترون جمیل پیدا کی دا را کھنٹی او بیا پسلو کی گرزا سبود ربکا پلار درخ پر باندی ظلم حال لکن دی دلالو کی کہ دا تابی دی مطیات المنقال بس پدی طرف هم تیشی پدی تیشی یخرو راوزی من بطونها دا خیٹونا پس شاہ طرف دی که پمخ کی شراب دیوی جمهور علماء پا دی قائل دا خلون راوزی او دا حسن بصری و خبر مخی در شوا لباب البر بلعاب النحل دا غنم خلاصنا او دا گبین دا مچه لاری دی او خالص غڑی دی دا مسلمان خامخ خوری اسو گوی دا شان راوزی دا پا دی محبی اکثر خوی دا داگی دا خلون رو گلتی و توائی دا حریری غو قبل پا کم شورکا
مختلف الوانو رنگونه بدل دي سپین دي زرد دي سسر دي ستور دي سوګه دا الله اراده ده اسو کوئی نه د غیاګانو د خوراک نه سو کوئی د موسمون د خلاف نه اسو کوئی د ګدین د مچو چې کشري دا یو حکم چې ځواني دا بلی چې بوډېګان دا بلی مضاعف اختلاف دي د عمر الحسن او فيه شفاء للناس پدې کې علاج د خلق لپاره یا تخپل لکه بلغمی مرض د چاوي د چا په بدن کې وبډي شي بلغمی لار اخراج کړي وي دا د لپاره وفید دي یا د بل سره کې دي نو بیا به نور د لګان کې معجون پر جوړ کی او په غوی کې دې صفت دې خلق سوی الامین امانتدار دي معجون خلق جوړي کنه دا خلق نه خرابي کړي يحفظ قول ادیته طاقت داونه خرابي او خواږه اله کار نشي کولای نو دا ټول بنایا فيه شفاء غره شفاء نکره او الشفاء من دوی نو دی ول سائل عجونه پکشته او د بعض لپاره نقصان چې 50 افرا غالب وي شامي ولا نقل کړي دی په یو بحث کې چې هغه دی ګبین حرام دی په هغه باندې دغه چې ګبین په نقصان شا کې سفرا زیات نه کنه ازیاړي وبو ګرمۍ په موسم کې ګرم په ځان هغه لپاره بند ان کم شي چې نقصان رسي بدن ته نو بند دا به نه کوي حلال شي له تبینه کوي خو شي پرېز بټه کنه یو ځل هر تیری روان دی پیغمبر صلی الله علیه نو چا ولا کجور راوړي و انک ناقهم تیمخرا ته کمزور دی بدن په لکه وځلا تمخرا بیا ولټې په خشوه وي خورا داخل شي ستاره پر داخل او حدیثونه بیا وايي حضرت عائشه فرمایي زموږ پیغمبر خدا په قرآن کې چې تبمړې ورشو او خلک خدای برابر پر دی بلای نن په تلبینه په خوله لبن پوته وي تلبینه د په یو شعر لیټې میټې مې په خړه او بیا په اسمار وايي مجمه للفؤاد المريض د مریض ورا غونډي په دې غم کموي دا لیټې میټې حلواګاری ولې داخلي خلک خو اکثر په دې مړو ډېری خلق پکې د مې ډوړې صاحب د کسپوشه او خلق بلال امغه د کور خلق پاتې شو ځان لمه په خونه ته پکې وای ګوره حلوه په خاطر کنه نو مې چاله په خاطر ازما استاد مولانا احمد علي مرحوم ناغه بغیري زم په لاهور کې وداري ده روانه وې د دې بوی عاش ترسيږي عاش دا پکې خلق جوړي نه حلوه په خوا خود ځان د پاره په خوا لازم دې مولي مبارک په خوا کنه بيشك بديك داري نفان نقوم سوشين والله خلقكم الله فإذا ثم يتوفاكم بأساس الروح ومنكم من يرد بعض فتاس بوافش لازم عمرك لاند عمر تسفك عمر أخصه وأحقره سوك وقت الحرم شي قواتك كمزور شي حواس خراب شي چاوه پینزه او یا کالا چاوه لسعت یا کالا چاوه پینزه کم سل کالا دي تقیب پکی نشتی که چاکری دا بدا اکثر خبره بی خوش ایو صاحب لکی په دې مختصر یو شی دی ان الثمانين وبلغتها اتیاکل او تا دوت الله ورسول قد افضل السمي الى ترجمان زما غوګل دې ته محتاج کړی چې ما ته بار بار خبر اوکا یوازې جو خبر نه اورم نو د چا په یو حال کې د چا په بل سفیان بن عیینه مبارک راضي هغه او یا حج کړی دا اتیا او کال عمر پلار د کوپیو د تله د پلار افسر نو پلار الله شو دلسو کال په عمر کې روان شو حج یو حج نه وکړو کول یو کال کې ورته یا الله کال نه د حج محرومه کوي مو یو کال بیا حج کوي یو کال بیا یو او یا وکړو چاو یا وکړو بیا ولا وی مالک سره شه به سم یا الله کال نه محرومه کوي په دې مطلب چې بیا باندې نو صالح ولا نو په دغه کال وفات شو حافظه په دغه کال خراب شي دا خلکو د سفیان بن عیینه حافظه په دغه کال خراب شي دی وجنه محدثین حضرات چې ډیر بوډاګان شي بیا حدیثونه نه وای ځکه چې یا حج خراب شي ومنكم يرد الى الامر لكي لا يعلم دې لپاره چې نشي معلوم ولې لفظي ترجمه خو نه معلومه دي توي کنایه غایت نسيان دي شي څوک زیات علم نشي کولای او دا کې لام د عاقبت نتیجه دا شک دی نه پويږي پس د پوهه نه پس باندې کشف یوشي بشک الله علیم او قدیر دی دا دغه شی عموما د الله په حق دی الله په لاس والله فضل بعضكم على بعض دا اوس پکې سوشلیزم راوړي سوشلیزم پیژنې سوشل او ایزم مساوات ته وي سوشل معنی قومي مساوات دا پکې ترجمه کوي سوشلیزم غره خشه بد شم دی دا ډیر خلک وي تاسو به وایي چې بلاګان تاسو به وایي نو
سوشلیزم دې ته ویل شي چې ستاب ملکیت نه زما به هم نه او که چېرته ټول برابر دا الله په والله فضل بعضکم الله بعضی مالدار کړی دي بعضی غریب کړی دي بعضی خسته کړی دي بعضی بدشکل کړی دي بعضی دې عمر کړی دا خبره مکه او بعضی مالدار دي ټول برابر کړی نه دي سوشلیزم نشته په اسلام کې یو به زکات ورکړي نو بل به اخلي یو به ځه چې میراث اخلي او بل به نیمه ورکړي یو له اتمه ورکړي نه چې برابر خمور نه ورکوا هغه سمي ورکړي بل نیمه ورکړي دا ټول خبره اسیګاږي وړي ښا والله فضل بعضكم على بعض دا د اسم دا د نوم بدعت ته دا د نوم سوشلیزم د نوم بدعت ته ګوره نور خشه دی خدا نوم خنه دا نوم نو چې دا خبره ورته ها والله فضل بعضكم على بعض مساواتونه بنوای ها اسلام کی مواسات سے مواسط پہ غم خورگی زمور مو دی وغیرہ دوی ولا ورکا ز پټی مو وغیرہ جامع ولا ورکا زما څنګه نشته وګړه دې د لګي وو ورکا مواسط غم خورگی کوا وای اصول یې په سیمه له دا څنګه ټول برابر کا او ټول وایو مالداري یا ټول غریبانان چې ټول مالدار شي نو غریب پکې کوم ځای کې پر زکات په شان تؤخذ من اغنیاء وترد الى فقراء اشتول غریبانان شي زکات په څور کې دا ټول خبره غلط دي ښا والله فضل بعضكم على بعض دا اوس تیشي دا وختون تیشي دي ښا یو زمانہ موږ د قران اوریدو په غیړو باندې لله ما في السماوات دا الله دي دا دې چې زماد سبب من لله ما في السماوات دا خدای الله تاسو دا غړي وایي کنه ما الله په خبره کړی با تاسو باز په ځای فآتاكم افضل مما اوتي مالك غلام له نیو کړی فما الذين فضلوا ندي اکسان چې غوړه کړی شي وهم الملاك مالکان دي براد دي رزق واپس کوون کې د خپل روزي چې الله وکړي علاوه ملک ایمن پاره چې مالکان دي د خیراتونو غلامان اسلام کې شته راځي چې دواړه برابر شي وهم دا ملاک او ممالک به په دې سواء برابر شي په توازن آیات مطلب سره دا لفظ ګوره تاسو بیان کله عبارت النص کله اشاره النص کله دلالت النص کله اقتضاء النص سوق د کلام د سفاره شوی او عبارت د صيغه د تفاهم کی اشاره النص او غیر منطوق په حکم د منطوق شو دلالت النص دا منطوق نه جوړیږي بغیر د منطوق نه مقتضى النص اقتضاء النص د لفظ په ترجمه ده د صيغه نه د اشاره چلوونه شي اشاره پر دې چلوونه شي کلام ده چې الله شریک نشته تاسو دای شریک دی دا چا پیدا کړی الله دا الله پیدا کړی نو تاسو د غلام درکمو ثم الله پیدا کړی مالک او مملوک څو نو تاسو خپل مملوک او مالک سره نه برابر وي حالت تاسو ډول مملوکان دي نو چې مملوک د الله د ټول تاسو ډول مملوکان خپل مملوک د ځان سره برابر دي نو د الله سره مملوکان څنګه برابر خبره خبرې کې څو د کلام پدې کې تاسو ولې دا بندګان د الله علی او د الله سره په عبادت شریک وي تاسو ګډي وړي وای اګور تاسو خپل مملوک د سره برابر وي خبر خبرې کې دا خدای دې موږ ته والله فضل سیغین سپام شو چې بعض سره په مالدار وي بعض بغریب وي دا د سیغین په اپ شو بحث او څوک کلام خبرې کې والله فضل بعضكم على بعض في رزق او الذين فضلوا فهم چې دې سي ندي چې ورکړي شي بلا دې اسلام واپس کوم د خپل روزي خپل عيسى علامه كمالهم او في سواء عفوا بنعمه الله جل ايضا الله بنعمته اصلا تاكل والله جعل لكم مستقبلا الله جل استاذ من تفصيل مستقبل خپل انفسنا استاذ بخپل قسم نو دناوعنا ازواج البيبيان دا اوس فقہی جزئیه پکې بیان وو د پیری سره واده کېدی شي کنه پیری سره جعل لكم من انفسكم د خپل قسم نه خزيدي نو سره د غواو د غوای سره واده کولای شي نو سره بعد د غوای سره غوا سره واده نشي کولای د میر سره نشي کولای د ګړي سره نشي کولای چیرې سره نشي کولای پیری سره نشي کولای من انفسكم د انفسنا د خپل انفسنا دي بیان دي نو مطلب څه شو انسان باندې کار د پیرې سره نشي کولای او دا څه پکې هم راغلي دي چې بعض خلک بیا دا خبره بد فعلی او لار بکولاو شي مختلفه خبرې پکې د شامل چا تاسو کو چې واده شي دې په واده کې شامل شي دې مثبت ته وي د پیرې واده ما په شامل دا په دغه احکام الورجان ازواجا بیان لتأنسوا بها
چې تاسو سره اوس حاصل کی وتقوم ذلك مصالحكم په خپل مصلحتونه برابر کړئ ويكونوا اولادكم مثلا تاسو بچي تاسو په شان شي او شي مخکې ویل شي الله په دې کې سکن دی سکن او حدیث دی خیر متاع المرء المتصالح خاص سامان د سړي په کور کې سره اذا نظر اليها سرته چوتا ګوري خوشاله شي واذا مرها فعل جو خبر کې مې واذا غابنها حفظته في نفسه ومالها او كما قال وجعل لكم رزقا من ازواج من الدغي بياننا بني نظامن او دا کارک الله چې د نتیجه د خذو تول وحباتا خدمتګاران حفظا خدمتګار حفظ يحفظوا حتى اذا اثرت الخدمه والطاعه وفي الحديث اليك الاسعى ونحفظوا تقدر من دي وستا خدمته حفظ الولاد حولهن واسلمت بيكفهن عظيمه الاجمال او لازم متعددوار جوړي خادمان سوکوي خادمان کی مراد دي سوکوي نسيو کړه وسيتي مراد دي خدمت کوي ولا لكم تذكري من الطيبات فاض خوراتنا اللذائذ افا بالباطل ایا په باطل کې بوتان دي ایمان راوړي په نعمت الله او الله پیدا کړی دي انکار کوي او عبادت کې سوا د الله نه مال ایم کو چې مالکان دي دوباره رزق اندر په اسمان طرفنا د اسمان نه بیان کول شي د زمکه نه یا پیدا کول شي او لا سمې طاقت شته دي نو معبودات باطله او مطلقاً فرشتي دي کبن نه کان دا ټول دا کار شوله فلا تل بالله الابصار الله لمثال نمجو مراد ورسن الله الاشراك والتشبيه الله سره پلان کې بس الله چې کوم دی کنه د دې مثال دی د بادشاہ او د بادشاہ وزیران وی مشیران وی او د بادشاہ سره سي د مشیرانو په ذریعہ باندې نو د دې وجنداري سره وتا دا ټول خبره الله لمثال نمجو دې پوښي بهشکه الله په هده تاسو نو الله په خپل مثال جوړي ځان لا نه جوړي با فتبو لنه جوړي ضرب الله مثلا الله به مثال عبدا یو غلام طالبان چې کوم یو کوي کنه یو تعبد وي یو حر وي اما کوم د عبد سلوط قسم ترجمه کنه عبد بحكم الشرع لك العبد بالعبد والحر بالحر یو سره دی اسلامی حکومت جوړ شو د کفار د وطن نه سړی راوستو قضی راوستي حکومت تقسیم کړو دي ته غلامان ویل شي دي ته وینځي اعمار ویل شي عبد شو بیا د عبد زما دی مال حکومت را کړی دی زی خرصوم د غواو د میټو په شانتي اصول په سره حکم نه لاله بحث کله کله به د مکاتب جوړ مکاتب په دې دوه پیسې راکا تباله شي نکله به سره مکاتب کله یو کزمور شومان تبا آزاد مدبر شو کله وجینی وی خزبوی مالک به قال ورشي زوی دور بیاشي نه ته ام ولد وی د خالد سړي د خفوفات تفس ازادي غته سوی هغه ته ام ولد کله به ام ولد شي کله به مدبر شي کله به مکاتب شي کله به خالص مرشي قن ورته وی قن عوض خو عام دي عبد مکاتب او عبد مدبر دا خو عام شي او کله به خالص مرشي الله بیان کړی دی مثال هغه څه دی عبدن مری مملوکن چې مملوک دی لاس په لحاظ سره هم مملوک دی او د رقبې په لحاظ سره مکاتب چې نه آزاد هم وي او مملوک هم وي رقبه مملوک وي او قبضه آزاد وي نو عبد معزوم پکې ومن ابل دی رزقنا سمو خوراک کړی منا لخبر طرف رزق حسنا یو آزاد دی چې آیا دغه عبد مملوک او دغه آزاد برابر دي نه تاسو راځي او د الله لپاره مړی راخلي او د الله طرف بندګۍ کې شرک دي عبادت دې څه کوي وایي په وایي په خو دې خاص کې مينو د دینه سرن پټ وجهه پدا طاقت دې چې آزاد دي کنه او بل تسوي هغه ته وایي عبد هغه عبد چې امزار اختر الله شيء ځکه چې معذور نه دی چې معذور ته عبد محجور هغه بخرتونه نه کوي هل یستویان ایا برابر دي دا دواړه الحمدلله حمد به ټول الله لره پدې پوښوي لا توقعدم غير لانه دلال مولين نعم ويظهر بلا عبادي بس هذا دخل شيء بلاس بل اختلاف خدمه بين كده لا يساعد ذكر السيد يو بك اب كم دي شارع او چې اب کم شي يلزمه الصمم كونواله ابو سرخه مخه چې چاراوي نو ځکه چاراوي چې مخه پیدا شي چارا شي نو دا ځکه چې دې کونو نه خبرې نه اوري
کارګر خوشي وو لا تلشین پتا طاقت نه او کلم دې بوج دې کل بوج ثقيل وعيال على مولا په مولا پر اکمل على من يعلو ويعلو دوره ولا پیدا کوي جامع ولا پیدا کوي هیڅ نشي کوي انا ما يوجه كم خايت متوجه واسه پلان کې کار وکا لا بخير تاتل بخير شي ځکه خبرهم کوي نه خبر کوله شي هل يستوي هو ایا برابر دی دا اب کم ومن يأمر هغه سوکو چې وینا کوي په عدل باندې چې وینا بل عدل کوي نو داسې شو چې وینا کې خبرې مکولای شي او خبر ځکه د عدل کوي نو معنا فهم عملي خوبت فيجني منطيق فهم زبور عين ورشد يكفي الناس بمهماتهم او فهي كيف عدل باندې وهو ابي پنيغ الارمد رواني مقصد ترسيد الدول برابر دی وینا وإلا فقط الله بغيب السماوات اغفت اشیاء چې اسمانونو کې دي پزما اضافت وې د غیب شو اسمانو مکه ته یا خدا غیب قائم کیږي موجودي په اسمانو مکه په حال یا آینده کې یا مراد کنا غیب السماوات والارض چې دا په اسمانو کې مغیبات انسانان دي کنه دا غیب اضافت دي ته پدې راځو دا غایب پدې کې وما مرسات نه دي خبر الا کلم مثلا مگر پشان دا واپس کې دو نظر کرج الطرف من الحلقه لکه سره دا سر کته کې نظر او بیا بل لکه رفید النظر او هو اقرب او فمان بلکې د دین هم فراوي اسوي او د پار د شک دي او شک به تا ته شي ماته الله تنو بیسیک الله پاس دا ته کوي والله خلقكم بطون امهاتكم والله سيسري ده خير ده مين لا تعلموا شيء فحس نفوذي دې ته مرتبه د عقلي حیولانی او اول سره پیدا شي کنه د خزم نه پیژني سلام نه پیژني مورم نه پیژني پلار نه پیژني دې ته سوي استعداد پکشته د پوهه خلا پوهه نه مرتبه د عقلي حیولانی بیا ورته د جزئیات معلوم شي نو په دغه استعداد د کلیات د قوه حاصل شي نه ته عقل بالملکه بیا د اشیاء حاصل شي نه عقلي بالفیش بیا چې حاصل شي غاړي نفسو حافظي تلاشي او د حاصل زلزله ته واپس کېږي عقل مستفاد شي دا په دې فلسفه کې هدايت الحکمت شریکمت شوی نو عقل حیولانی عقل بالملکه عقل بالفعل عقل مستفاد وجعلكم السماء غير استاذ پر الله او رضل ولا ابصار بدل ولا افئده زلو ما اندپوه شي دا لازم لعلكم تشكرون اذا فات اشكر يا ذاك علم يروا نغوري الى الطير مرغانتا مسخرات تابعه شي في جو السماء ففضاء الاسمان کی في الهواء المتبادل باغ فضاء کی دسمکه نه وچت ما يسكنن نسات الله پر جو کی الا الله مگر الله تتبع تقاضا دا درون شی بزمکه درازي سپک شی ببرازي کله دراني زمکه دراشي نه په هوا کې څه کوي اګه سپکي بر دي بیا کته څنګه فإن ثقل جسدها ورقة الهواء يقتضي سقوطها بدن درون دی هوا سپکره دا او نه پورته کېسته ولا بیامت او لا مستلم نشدي ان في ذلك بشکفدي مذکور کې نقد د قدرت د فار د قول الله الله غره استاد د فرق موږ کوم استاد سکنن سکن په معنی د مسکون د اوسېدو ځای سکن او فعل بمعنى مفعول كناقض بمعنى منقوص جاء الشتاء ولما استخص سكرا يا ايها نفسي من حق القراميس وجعل لكم جلود النعام مثلا استاد فارا د پوستکو د شارپانه کورنا تنوان جوړوا د پوستکو نه قباب متخذن القدم دار یا کورو به جوړ د یختونه جوړوا د ورونه جوړوا د وبرنه جوړوا د ګړي چيلې یختدي د ګړي یختدي وایسو د چيلې یختدي شعر نو خانو دي وبر تستخفونها چې دا کورونه دي چې کورونه دي تاسو سپک غنئ یوم ځانکم چې کوم وخت سفر کوي زلزلہ غون کې بس تاوي کوي صحیح و یوم اقامتکم چې کوم وخت تاسو مقیم شئ کوم ځای کې تاسو روان شئ او دلته آرام کو شپه به تیرو زلزلہ اوس پړې تاسو مشکلات یې زلزلہ تمبوان بوله سپک غنئ په سفر باندې و یوم اقامت په اقامت ومن اصواتها دوارون واوبارها بيختو دوخاننا واشعارها دوختو دچيلون وجعل لكم من اصوات الزعن واوبار الابل واشعار محض اساسا سامان دے قالین پکې جوړ شو پوستین پکې جوړ شو جامې پکې جوړ شوې دا پکې گوا ومتان او د پیدي اشیاء دي
تجارت کوا خرڅول غسل کوا الى حين ترتیم پوری الله کے رسول کو پرا مما داغین خلقه چې الله پیدا کړی استاد سمات کني زلال سوري دونونا دوریدونا دغرونا سوري اگر رسول کو په جبال دغرونا اکنانن د پټېدو زینا غارونه چوته وي اکنان دکین مواجه تستكنون فيها من الغيران ونحوها كن فردا اگر استاذ پر سرابیل کمیسونه سربال د وړی نوی د کتان نوی د ماروش نوی تقیکم الحرس د ګرمۍ نه بچ کړي د ګرمۍ نه ورستو یو چې زیګر شي نه بل پکې په خبر یخنۍ ګرمۍ نه یخنۍ پکې دنه شو او عربو ته زیات د ګرمۍ خبرې نو ذکر وي کزن مثلا تقیکم البرد او تقیق سرابیل کمیسونه تقیکم تاسو بأسکم د بأستانا جنگنا جواشین درو زغری دقسی پورکی نعمت قل پتاسو باندی و دیده پار تسلیمون چه تاسو مسلمانان شئی اسلام روڑی یو ترجمه بچ شئی دا آفاتون دا ترجمه کدشی اراتا انتلو فی ما اسفق علیکم فتعریفو حق تمونین مسلمان بشی دام بلشم او ادام که ریشی سالم شئی دا آفاتون فا ان تولو کدی وافشو چری فتاخو رسولی خواده اقرار کے نعمت اللہ بیاتی انکار کئی لاولو دا ذاتون دا اللہ دی نبیا انکار بدے مانا تسی افعال کی عبادت اللہ نکی نوانشی نیمن اکثر پکی کافران اورزو چرا پورتکم دا حق امت نکروا چگرائی تا پا ایمان پا طاعات یا پا کفر بان بیا بیادش دا کافران تا پا بانو ثم نازل لذی کفرو بل هذا يوم لا ينتقون ولا يزنهم بيعدلون یا اجازه دې چې کافرانو دنیا طرف سے وهم لا استقيم او دې طلب د عتبام شګري عتاب ملامت چاته وي ځان ملامت کوي او الله راضي کوي لفظي ترجمه یې څه عتب ملامت طلب د ملامت چې ځان ملامت کوي او مطلب یې الله راضي کول د ځان نه ملامت یې لري کوي او الله دې لا يتم ان يزيدوا عتب ربهم غضب ربهم بالتوبه والعمل عتب ملامت یې ته ویل شي او کله چې ظالمان عذاب لره نو بش پکې دین عذاب او ته ملک کې شي وإذا الذين اشركوا شركاهم كلا چوين مشركان خپل شرکا خپل شرکا معنا دي اخکړي من سنمين ووثنين وشيطانين وآدميين وملك چې جلال شروع کنه بجلال کې دا یو صفت دی من سنمين چې بوتان دي کنه یې بوت اگر مثال په شکل پیش کړي نو پکې جلال وای کنه بوت نو نوڅ کې شیطان او آدميين وملکون پکې مو آیا دغه پکې وای قالوا وايدي فخلوا جبواندي يا فخلوا باندي يا پنداونو قالوا واي ربنا هؤلاء شركاء دازم شركاء دي الذين كنا ندعو بل سواستان مطلب اسره سعذاب ورکا او صدیل ورکا دي خراب کړي یا من پریدا فالقوا وانك شركاء دي تا القول وینا انكم لكاذبون تصدروا جنجي تاسو موږ ته ویلو چې په لاره شي ما ته زما عبادت کرو ما ته والقو ورانه شرکاو یا دي مشرکانو الله ته یومئذ په لوک الصلاه والتعبداري الاستسلام وذل عنهم فنجد ما كان فوت هغه چې ځان راخلو اټول تلاړه بیا الذين كفروا وصدوا سبيل الله كان کافر شيري خلق بني دين الله زد لهم جاتون غير عذاب ورته عذابنا او جايو پساتو ويوم نوسوها ورجاك چې پورته کومه د هر امت شهیدا علیهم گواد ان تصدی وجینا بک راو تلر شهید گواد له حوالای پدې کسان نو پدې کسان باندې څنګه وایي کوي څوک وایي د پیغمبر خدا ته اعمال باندې کی دا روایت ده زما جن تاسو په اړه ده تاسو کار کوئ ويحدث لكم او ما تخلكم تاسو اعمال چې کوم نه خو حمد الله شر بخشي په او عمل دا خپلوان ته وایي دا په کوي بیا خپلوانو چې راځه کته ویناو کې چې عامه شهادت په پدې دي چې عمل دې کې خوري بشي اکته چې نه نو بیا به بیا به نور دلایل ګورو بیا حدیث ته وړاندې کېدو پیغمبر خدا ته مشکل ذکر دی چې حدیث راځي ليزادن عن الحوض اقوام زباد خپل دغه دن سره ولای او قوم روان او زمانه به واپس کی فرشتي نشورانی کی خبر دیته کنه چې داخله کې بدنه بیا څنګه وای چې आवाज کې دا زما مرګري دي او زما امتیان دي دا مشکلات او مناوی ذکر کړو خو جواب نه کړی اسوق مراد شهدا او شهادت عموم دي انبیاء پکې دي چې خپل لګري او دا نه پس امتونه ټول شو
چې د چا په زمانه کې دا کار شي او دام کې چې الله ولا صد وجنا علم ورکړي ونزلنا الكتاب بګل مفت کتاب تبيان لكل شيء وضاحت هر یو شی نو یا وضاحت کې د عقائد او یا وضاحت کې د اصول خبرکم یا پکې پورو د ترازی کتاب تبيان بعض پخپل دی بعض کی حواله ورکی په سنت باندې چې پیغمبر ته وتوخایا او بیا تیزول کوي په اجماع دي اجماع به منه او شافعي مخکې دلیل د اجماع او پیغمبر خدا د امت تفارا وی علیکم بسنتی او سنت الراشدین دایمي لدی او هغه اجتهاد کوي قیاس کوي او طریقې د اجتهاد په بدیل سره قران هم شو سنت هم شو اجماع هم شو قیاس هم شو دا پکې ویل شم یا بالذات یا بالواسطه او یا هر شی تفسیر لپاره ډېری خبرې کړي او بیا پکې مخکې ځل مونږ ویلو شافعي رحم الله ځل په مکه کې ویلو معنا تاسو نه کوي زه به جواب د قران نه ورکوما چا تاسو کو چې جواب راکړي د قران نه تاسو کوما چې سره مچ مړکی په حال احرام وسل بکې لخوا قران پیغمبر خدا الله فرسوي ما آتاك موضوع حدود بیا پیغمبر وي اقتدوا بالذين من بعد ابي بکر وعمر او بیا عمر وایي چې په مچ کې سنشته دي جدا څه شوا دغه ویل شي نو دا مسلې پکې دي یا بالذات یا بالواسطه او هدایت ته او رحمت ته او خوش خبری د پاره ایمان ده ان الله العدل الله حکم کوي د انصاف بمراعاه التوسط بين الطرفين في فلاته نو مخکرات نو رسول او د ټول فضایل بنیاد ده د قوت عقلی ملکی هم دقه من حکمت دارنګ د قوت شهویه هم بالکل پاک دامن هیڅ وعده نکوم او یاداش هر سکوم دا ټول قوت غضبیه دا ټول سفیان معنوي ظاهر او باطن ټول برابر ول دي سوي دي تعالی محمد بن کعب وای ما ته عمر بن आवाज کو چې بیان کما ته حاضر ما ته ناشنا د غټ خبر تاسو کې د کشر د فار افلارشه د مشر د فار زویشه او د برابر د فار روشه او د خز د فار هم دقه سي ک مشر خزای مورکا ک کشروی نویکا کمزوری خورکا او الخلق صدار کو على قدر ذنوبهم څومره جرم دي وعلى قدر اجساد موټه کې ګورا او د خپل غصې د فار یو کروڑه ونه کوي ظالم بشي دا عمر کوي والاحسان او د عمل مخواله په اعتبار د کمیت یا په اعتبار د کیفیت ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك یا د کمیت هغه نوافل کوا چې واجبات کلا کمه د غړي دغې حسنو و ایتاء القربى او خپلوان ورکول دای حقوق وینها بندول کې فحشاء د ګندونه د حد تجاوز کول په قوت الشهوانیه کې والمنکر او ناکار زیاته کول په قوت غضبیه کې والبغي په خلق زیاته ظلم خلق من ظلم کول دا بنه بیاوی آیت کریمه دیر مزدار دی اخرج البخاري في الادب والبيهقي بشعب الايمان والحاكم والصائب المسؤول اجمع آيات الخير طول مجامع دي بیا لکه اقسم سیب تورسیدو چې پیغمبر راوته دا آیات توران شو ډیر خیرت دی ډیر خیرت دی او دارنګ نقل کوي چې عثمان بن مسعود د ایمان سبب دا شو ولجمعها ما جماعته دا جمعخري هغه جمعخري اقامها عمر بن العزيز چې کوم خلافت راغی مقام ما كان ابو اميه غضب الله عليهم څه خبرې کوي خدای نشم تاسو ویل بنو امیه الله دې وتغوسه شي په اخر د خطبو کې به عائشه تکانځلې کوي دا ګوره دا په تاریخ کې دی ګوره دا په روح المان چې لیکل دا په مال نکړي من سب علي ولعن كل من يبغضه وسبه دا حضرت عمر بن العزيز یو لوی کار وکړ او دا غیر واحد دی په قران کې دا آیت کنه هم کافي یا یکم نصیحت کې تاسو لعلکم تکونوا پاکین ستو واوفوا عهد الله فرق وعید الله امر بالمعروف نهي عن المنکر دا ټول په دې نکوا اذا حتم کړه وادو کې ولا تنقصوا الايمان ولا تنقصوا الايمان مسفري فسبنا دا ايمان د مشابه کې د وعده ده کنه دا په مشابه کې د رسي سره او رسي خلق سپړيهم دا ايمان د پټ وعده شي او هغه سپردل دي نو داول به ذکرایو کې بیا به کوم دي استعار تخیلیو کې مسپري وعده ما توي وعده بعد توکیدها او ګرځول الله تاسو هغه باندې کفیل الله نه قسم اذا کار بنکم الله واقف دی راکول
اوس راشه نن مسلم لیگی ما سبا پی پلے کېږم نن پی پلے ما سبا نشل کېږم نن جماع اسلامی او سبا پلان کې دا څنګه چل دی د دنیا کار دی چې څنګه خوای کوا د دې خبره نه نو ولا تکو چې وعده وکي او پارم دې لکو لاول سوچ کو چې پارم ته وړي ډکه دا عقیده اتفاق لري کنه دا عمل سره اتفاق لري کنه وای نه بیا وړي ډکه مې ډکو نو چې ډک دکړو خصوص نه دی ولي ماته وعده دې کړی دا ماته ته پارټي بدل کړ چلو شو یا دی خو ټوب کړی یا نه ټوب کړی دا خبرې ولا تنقوا ولا تكونوا مکه دې کلتی پشان د خزه نه خزه سپوي غزلها تارون خپل لاول مضبوط کړی به سپوي من بعد قوت سپوي پس تک لکول انکاسا نکس تارتا تاسو څه راسي پیژنې کنه راسي خلک دشي لګي لګي تمر دي کوي نو بیا چې سپوي شي اول او زور کم کې نسی پړې دي یو ټوټه لري نه ته سوي هغه ته انکاس نکس ما ينكس قتله یو خذوا سعيده لیوانی او یختبه جمع کول او تاول بیا بسپرد سو کوئی یو خذ لیوانی او په سمې چې مال باندې باو کدا تتخذون ایمانا غذول خپل قسم دخلم بینکم دوکا په خپل کول دخل چل دل نشه دخل في الاسم ما يكون الشيء اني ولكن فساد او دا ذکر ان تكون امه چې موجود یو جماعت یا ارباب زیات په شمیر کې په مال کې من امه دبلنا حکومت تشاره د مسلم لیگ جنده خېجو ته نو ته پیپره حکومت ته نن پیپره کې ما وله ته نن خو ته نشته تا وله د حکومت ته کنه اوس په کورسي راکې اوس په نوکری راکې اوس په پلان کې راکې اوس په څه کوم دا د دنیا کار بأن تكون أمته هي أربع زيادة في كشمير كي من أمة دبلنا وأي مجاهد يحالفون الخلفاء دالي بيوم بيعمل أكثر منهم وعزة دالي بيبقى ما قتل بماته ويحالفون الذين معه أجل الذين بزيات وعليت ربيع الله وكلا زمان فاشي بدل شو سبب لانكي پاتر اسلام تشتك اسلام تيوك كواسع يانا ما انزم مثلا ذالك من ذالك ده وعد ما تقول سي آية المنافق الثلاثون إذا حدث كذبا وإذا وعد أخلفا ده شتك دي هالشي كنا ولا تنقضوا الايمان دا شته کنه او بیا واوفوا بالعهد پرشته کنه پوره کوي ولا دا پکې نشته دا چا صفات کنه دا اندار نه زیات کوو دا چا کې بعد وین اندار نه زیات کوو پروا نه ساته اسلام دې څه پروا نشته انما يبلوكم بشک امتحان کې تاسو الله به په دې باندې دغه څه دې د دې رب تا زیادت ته په دې اربع کې رب ولا په دې زیادت باندې تاسو هغه زیاتوي او دا بل کموي په دې زیات باندې تاسو د امتحان کې څه چل کې اوس ولای کړي ولا ما اخوي دغه فاتحه خلا او چې حقره زو سره مرګره ما د ځکی او کبيري زي مرګره زما خواش او ستا بدای چې ګټه چې مرګره چې بیلی غانې مرګره دا دې خپاټي دا خړه او دې لپاره چې واجب کتاب ورته قیامت کې آی تاسو په اختلاف کوو اگر الله ارته تاسو به ګرځولي امه واحدا يوم متفق لكن گمراه فيش د الله رضي خودنه کې چې الله رضوشي او تاسو په کې استاسونه دا تاسو عمل کوي اما ګرځوي امانتكم قسم دخل بينكم دوکا فساد تخبر کو دخل ما دنه کې دوته وي امورات دلته د فساد فتزل قدم وعدم اتي ما توا بعد ثبوتها پس تکلکې دونه زه شامیو خبرکم او تقلید تاسو په دریم جل کې د تقلید په مسله باندې شامی او بحث کوي نو هغه یو سړی دی د یو جنې تاسو جنې د اهل حدیث سړي نو ده دې ته لور نه ته حنفي از اهل حدیث دا څنګه نه چلو نو فاتحه په امام بوي وای امين بالجهر بوي وای دا ټول خدای وکړي دور مې راځي نو یو عالم ته پوښتنه شو انم د عالم منو خیر ردو عالم نکاو شو نکاو شو خو خطر شته چې د دې څخه ایمان امر شي تاسو د کوم څه نو واسطه کنه د ایمان امر شي کوم شی چې د حق غاڼو ټیکي غاڼو
د دلایل په بنیاد نه ګوري د دنیا په بنیاد باندې د خدای د پاره هغه خپل مسلک پرې خورو یو ښه اندام د پاره خپل مسلک پرې نو کېږي چې دا ایمان وته څنګه یو پیسې والا ایمان دې پرې کنه دې خود عادت ته کنه پیسې بوالي پرې نه ساده نو چې کېږي نه په شي باندې سم د سینه د دلایل په بنیاد باندې اوري دا خبر دلیل مضمون دا قرآن دی دلته حدیث دی په خبره پوښ یو سړی په خدای له طلاق ورکړو د دې الاډن ډېر یو څو کاله مخکې نو ما په سرارو نو ما د عبد الله مبارک یو خبره په شامل د تلمیذي د تعلیق طلاق دی تعلیق په دې پوښوي کپلان کې خدای نو کړلا طلاق وي دا جایز دي کنه کې دي شي امام صاحب کیږي طلاق واقعي مالک کړي کلی د علاقه خبره ټیک دا کنه او شافعي او احمد خو نه لا طلاق ولا عتاق نه طلاق شته او چې ملکیت نه څنګه طلاق شي نو هغه خبره څه کړو نو ما ورته وی د دې سړي متعلق دا معلومات راکړه کده په ذهن کې داناستا و چې دا زموږ مسلک حق دی د دلایل په بنیاد باندې اوس بلا حال کراوي دغه ټیک ته دا ټیک دی نو کوي دي او کچر ته مخکې دا غلط دی او اوس وایم چې ما ته مشتری راغله زم دا ټیک دی درم ټیک دی نو بیا غلط ده نو ما وایي چې تاسو همني مې څنګه مې تاسو په کې کې چې پیار وړل کې تاسو به وسوي تاسو وسوي چې دا څو غوړي راغلي تاسو ونه چې لازم دې چې بیا تاسو کنټرول نه کوو جنگ وتر نه کوو نو چې واقع د ما یو څه خپل شي کنه نو چې دا واقع نه مخکې ته دغم ټیک ده دغم ټیک ده خیر دی اجازه واقع نه مخکې غلط دی دا غلط دی دا غلط